دا کارټون د دوه بوتلان لوڼه او د جادو میچنه دویمه حصه ده. دې پارټ 1 ته ستاسو په سپورټ ډیر ښه ریسپانس میلاو شو، نو ځکه مې ورله دویم پارټ تاسو ته ډالۍ کو. که اول پارټ چا کتلی نو دویمه به فل انجوای کی، او که چا نه یې کتلی نو اول پارټ ضرور وګورئ. نو راځئ اوس ویډیو طرف ته. نو کله چې دا بوتل کباړي پاڅېده او په کټ کې موږی کېناست او آتشپاڼې ښځې ته یې چغې کړې چې چای راوړه. نو کله چې ده ته میچنه په نظر رانله نو سمدستي پاڅېد. نو د میچنې کتو دپاره یې خپل کدو سر په خوځولو شروع کړو چې میچنه څه شوه. چې بیا یې نه مونده نو اودسې درې ځای مات شو او خپلې آتشپاڼې ښځې پسې ور ووهل. نو د بوتل کباړي ښځې بهر شامي کباب په پخولو له زور ورکړی او دا لوګي خطو. نو دې بوتل کباړي د راتلو سره ښځې ته وویل: د بوتل لور، تا بهر کباب پخولو له زور ورکړی او دننه دې پې زمونږ مرۍ خرابې کړې او بیخ او بوټان دې زمونږ وویسته پې او د تشپاڼې لور د دننه نه هغه میچنه م غایبه د هغه څه شوه. نو د ښځې نه یې هغه شامي کباب پخول هیر شو او د ګومبۍ په شان دا سترګې یې راوویستې او کباړي ته یې وویل: دا سوی کباړي، تا خو راباندې په سهار کې داسې زیری وکړو، دا مونږ چې کومې مزې کولې نو دا خو مونږ د میچنې په لاسه کولې، چې اوس هغه نشته نو اوس به مونږ څه کوو کباړي؟ او د شملې هغه کروړه پاور پلانټ چې کوم دی نو هغه مشکله به څه جواب ورکړي، ځکه چې د کروړه پاور پلانټ هغه خوراک چې کوم دی هغه خو مونږ د دې میچنې نه راغوښتو، او که مونږ د شملې پاور پلانټ ته خوراک ونه لېږو نو په اساسي واله باندې خو به میس بند شي بیا. او د نن نه بعد تا نوم اتانیزوال سیټ جوړ شو، تم د شامي کبابو نه لاس وینځه، ځکه چې هغه د میچنې نه راتلو میچنه اوس نشتي، یا د شامي کبابو نه لاس وینځه او یا میچنه پیدا کړه، شابه خیرنه سمدستي ده. نو خاوند ورته وویل: دا سړی تشپاڼې لکه بیا به شامي کباب نه او بیا به هغه شان ورانې خولې نیولي او د خوراک پسه نه هو لکه بیا به رانه کباړیان جوړ شي. نو بیا خو بندوبست کول غواړي د دې میچنې، زه بارې د بازار سایډ ته وځم او څه معلومات کومه د دې میچنې که نه. بوتل کباړي دا ووی او بهر میچنې کتو پسې ووت. یوه هفته بعد بل خوا د بوتل کباړي هغه کشر رور چې خپل د ورور د بوتل کباړي د کور نه یې د میچنې پټولو نه بعد سره دغه بوجۍ ښځې په سیند لاهو شوی و، نو هغه د کښتۍ ډوبېدو نه بچ شو، ځان یې د سمندر سیټ ته کو او راووت. دومره یېرېدلی و چې رخې والی و، جامې تکې زیړې وې او خوړ یې زیړ کړی و، ځکه د راوتو سره یې سمدستي کور ته منډه کړه او هغه هر څه چې په سیند لاهو شوي و سړی دغه شان تش کوتک پاتې شوی و. سړي شرمول کړي و نو د پشندي په شان یې ځان کور ته را رسولی، چې مخ لاس یې وکړو او جامې یې بدلې کړې نو سړی ډېر سخت یېرېدلی و نو کټ ته په ارام لږ پرېوت. کله چې دا غټ سړی راپاڅېد او خپې لاسونه یې کار شروع کړو نو د برجخانې نه یې چاکوړی راواغست او کته به راکول او د ځان سره لګیا شو. زما و د بوتل کباړي وایي د ده د لاسه خو زه تباه او برباد شوم، هر څه مې په سیند لاهو شو، ځمه او چې دا لرې سوپرې کې راوباسم چې دا میچنه ولې راوړه. دا یې ووی او سره د چاکونګړي بوتل کباړي پسې په منډه شو. بل خوا بوتل کباړي په میچنې پسې ډېر وګرځېد خو څه خوند یې ونه کړو. نو په دې کې یو ډرته دوکاندار بوتل کباړي ته اواز کړو: یرګه ای بوتل کباړي ودرېږه خبره کوم. ډرته خیر او دا بوتل کباړي دې چاته وي وروره، نور کله خو به ته ماته سیټ وي او دا مارکېټ ولې داسې خوشی دی؟ دا ټول هړتال له تللي د وړو په باره کې هړتال دی که نه وړه ګران شوي دي، ټول هلته تللي بوتل کباړي. یرګه دا بوتل کباړي ته چاته وي وروره، ته خو ډېر نه ټینګ سړی، یو پیر مې درته څه ونیوي ته خو مټ وي، یوه هفته مخکې خو به دې راته سیټ وي، اوس ډایرکټ بوتل کباړي له رالې، دا ولې ډرته؟ لکه خیرنه دا سپېره دې پناه کوه که د خولې نه مې نور هسې مه وباسه. هغه تا چې په مونږ باندې هغه ستا ټماټر او ټیپر او الوګان خرڅول که نه، هغه به تا د کوم ځای نه راوړل او مونږ ته پته لګېدله چې هغه به د هغه جادو میچنې نه راوتل او یو څو ورځې شوې چې هغه د نم چالوزوله او د میچنې نه بغیر ته د کار نه یې، مخکې به دې چرګان پټول اوس به بیا هغه کار شروع کړي، هغه کباړ به راټولې او چرګان به پټوي. پوه شوې کباړي؟ دا خبره تسلیم که تسلیم. نو بوتل کباړي چې خپله دا بېعزتي واورېده نو خپل حیثیت ورته معلوم شو چې د میچنې نه بغیر زه هېڅ نه یم، نو په زړه کې یې وویل: یا چې هم دا میچنه زما نه پټه کړي قسم دی که یې پرېږدم دا لرې سوپرې کې وباسم.
نو پتلو کې بوتل کباړي مخې ته پتلو راغی. نو پتلو له پښتو نه ورتله او دې بوتل کباړي له اردو نه ورتله. نو پتلو ورته وویل ارے کیسے ہو سائی, کدھر جا رہے ہو؟ بس پتلو رو دماغ کام نہیں کرتا یار, پیمان مزغنی کار نہیں کرتا یار, چرن نیچے نہ پټول کرتا ہے. نو په دې وجہ د خلکو نه معلوم کرتا ہے خو خلکو ته معلوم نہیں ہوتا. نو بس واپس کور ته خپت لل کرتا ہے. لیکن سائی اتنی اداس کیوں ہو؟ یار اداس په دې وجہ ہے چې اول به ما ته خلکو سیټ بولتا ہے او د میچنې نه بعد ڈائریکٹ کباڑی بولتا ہے. نو یار زو سچل کرتا ہے. سائی اللہ خیر کرے گا, پر یہ تو بتاؤ کہ تمہارا وہ بھائی آیا ہے کہ نہیں؟ بولے تو سنگ معلوم ہوتا ہے کہ آغا چرتتلل کرتا ہے. اور سائی میں نے خود دیکھا تھا, 1 ہفتہ پہلے وہ بابی کے ساتھ کہیں جا رہا تھا اور سائی اس کے ساتھ ایک گول مٹول سرخ رنگ کی کوئی چیز بھی تھی اور وہ بہت تیزی سے بھاگتے ہوئے جا رہے تھے. تو اسی وجہ سے میں نے پوچھا کہ خیر تو ہے. زندہ باد کٹاٹا زوس پویدل کرتا ہے چې زما میچنه چا پټول کرتا ہے. دا یوې او کور ته د لاټو په شان منډه کړه. بوتل کباړي چې کور ته راغی نو سمدستي خپل هغه ټوپک راواغست. نه ښځې دې تپوس وکړو کباړي دا ټوپک دې به راواغسه, دا زنګ شوی رایفل چېرته وړې, څه تندر در باندې راتاو شو؟ نو بوتل کباړي ورته وویل د شپاړې ته خبرې, زما هغه غټ سری ورور نه دی, هغه غټ سری میچنه هغه پټه کړله او د هغه د لاسه مونږ چولو ته کېناستو او دا لاسکی نن په بازار کې یو 2 ټکیز مزدور زما عزت د پاپړو په شان والوزه او د سیټ نه ډایرکټ بوتل کباړي کړم. نو اوس به زه خپل د هغه غټ سري غل رور نه د دې هر څه بدل علم. د دې ویلو سره بوتل کباړي ټوپک په لاس ور په منډه شو. بوتل کباړي داسې منډه خوړه چې اپسوله خو به تش هسې نه وي, سم د پرپرچې په شان الوتو. نو کله چې بوتل کباړي خپل د دې غټ سري ورور کور ته راورسېد نو په چغو شو ورته, یلکه غټ سریه بې غیرته روزه بارته د غل بچیه روزه تلک, ما به لا چرګه پټه کړې نه وه, تا به زما نه حیا واغسته او نن تا زما نه میچنه پټه کړې ده. یلکه بې غیرته روزه ستا په سټ صابون واما کور کې پټ شوی دوزه. بوتل کباړي ډېرې چغې ووالې خو غټ سری پسې راونوت, ولې چا په کور کې نه وه, په خپله په ده پسې وتلی و سره د هغه وړوکي چاکوړي. نو کباړي ځان سره په زړه کې وویل یلکه دا سړی خو دومره بې غیرته نه و یاره, خو خیر چېرته به تلی نو, خو خیر پرېږدمی نو, کونترې چې پاسول غواړي, سبا به په دې غلګوړي پسې بیا راشم. بوتل کباړي دا ووی او د هغه ځینې شپې سپکې کړې. قسمت ته ګوره چې په کوزه ډبي کلي کې دواړه یو بل ته مخامخ شو. نو بوتل کباړي ورته داسې ټوپک ونیو لکه ته به وې چې دې بارډر ته جنګ له راغلی او بل خوا ورته غټ سوی ورور داسې زورونه کول ته به وې چې ده له دستونه ورغلي. سر به دې څه خو به هم خو سم د پښتو فلم په شان هغه نخرې وینو. نو بوتل کباړي ورته وویل بې غیرته شینډې دې کړم, دا غټ سر دې نیولی, تا زما نه دا میچنې ولې پټه کړله؟ ستا د لاسه زه د حیا نه خلاص شوم, روزګار مې وران شو, په شرمونو وشرمېدم, قسم دی که دې اوس پرېږدم. نو غټ سري ورور ورته وویل هلکه دا چاکوړی اینې, دا مه مې درکې چوکه کړې او لرې سوپرې مه مې درنه ویستلي. ته خو پکې صرف د حیا نه خلاص شوې او زه پکې د ثابتې کړې نه خلاص شوم, او قسم دی که دې اوس پرېږدم, خپل د هغه چاټۍ ښځې بدل بدن عالم. نو چې بوتل کباړي دا واورېدو نو ویې وی آیا دا څه وایي, اول غلا کوي بیا له پاسه غټې ټیپر هم خرڅوي, دروغ نه یې کولې که ماسته دې خراب دي. د بوتل کباړي دا خبره کولو چې د هغه ډول غټ سري چاکوړی راخوشی کړو. د چاکوړي لګېدو سره د بوتل کباړي سترګې تورې شوې او لاس خو یې کار پرېښو. بوتل کباړي د ډس په بټن ګوته کېښودل وه خو زخم یې غټ و نو سړی ډېر خراب کړی و. د بل سیټ نه پسې غټ سری کوتره کولو را روانو نو بوتل کباړي همت وکړو او رایفل یې اوچت کړو او داسې ډزې وکړې چې په غټ سري سم د مشین په شان ګینده وواله. په غټ سري تشپاڼې کې بیا څه نه و, غځېدلی پروت و. بیا په دې کې شلق باران شو, غټ سری بمبه پروت و, خو بوتل کباړي رانه خراب کړو.
بوتل کباړي د ځان د بچ کولو کوشش ډیر وکړو خو څخونی ونه کو او اخر کې هغه غزیدلې پریوت. نو لیدو ورونو همیشه خپل د مهنت خوراک خورئ. په تیاره کې دوه رونه سره د کړو توت ته توری شو او خپل د مهنت هر ستی هم پاتې شو. نو تاسو چرته په ورورولۍ کې داسې ونه کوئ.